یو واري بیا زه تاسو سره مخاطب یم. درې اهم خبرونه چې کوم دي، یو خدا دی چې د انډیا وزیر اعظم چې کوم امریکې ته دوره کړې ده، هغې دوران کې چې کومې خبرې شوي دي نو هغې دې کې څه شک نشته دی چې د پاکستان خوبونه آرام کړي دي. هغه کومې خبرې دي؟ یوه. دویمه خبره ده د امریکې یو کنیډین پاکستانی نژاد کنیډین تهوار حسین رانا انډیا ته د حواله کولو فیصله کړې ده. تهوار حسین رانا څوک دی؟ دوه. درېیمه اهمه خبره دا ده چې افغانستان حوالې سره د پاکستان د موقف ترکیه هم ورسره شامله شوه. یعنی ترکیه هم دا ویلي چېرې د پاکستان چې کوم موقف دی د هغې تایید یې کړی دی او دا وزارت خارجه طرفه چې کوم دغه راغلی دی هغه دا دی چېرې په دې باندې چېرې افغانستان یو وارې بیا د ترهګرۍ مرکز جوړ نشي، په دې باندې دواړو اتفاق کړی دی. اوس قلاره ګورو چې د افغانستان حوالې سره یو وارې بیا هغه ماحول جوړیږي. پاکستان لمبې یوازې اوس امریکې ما هغه ورځ خبره وکړه، اوس ترکیه هم پکې رالیله، داسې دا خبره جوړیږي. د دې به اثرات څه دا درې اهمې خبرونه دي چې په دې باندې به زه تاسو سره په دې ویلا کې خبره کوم. خو لمبې یو وارې بیا زه تاسو ته وایم که تاسو نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب یې کړئ، څه زه خو پرې نه ګپ شپ لګو. او بله خبره دا ده زه چې څومره ستاسو کمنټس ګورم نو ډېر زبردست کمنټس او دې کې څه بعضې داسې دي چې د ټیکنیکل خبرې خو څه داسې دي چې هغه د موضوع حوالې سره نو زه څو ته جواب ورکړم څو ته جواب ورنه کړم. او څه ملګري پکې داسې خفه هم ښکاري چې هغوی پکې داسې خبرې وکړي چې هغې د هغوی نه خوښه نو هغوی دې په ځای د دې چې خپلې خوښې یا د ناخوښې اظهار دې کوي. ځکه ما باره کې کنزل منزلو کې نو په هغې ما ته خو څه اثر داسې چې نه پرېوځي او تاسو دغه ته کې خپله سړی پیسې لږ بد ښکاري. نو لومړۍ خبره دا ده چې د هند وزیر اعظم دا دوره د پاکستان خوب ولې حرام کړی دی او تاسو ته پته د پاکستان وزارت خارجه فوري په هغې باندې ریاکشن هم ښوولی دی. چېرې دا خو څه خبره نه ده چې تاسو په جاینټ سټیټمنټ کې چې کوم دی د پاکستان نوم اخیستی دی، حالانکې دا د سفارتي آدابو خلاف خبره ده چې د دوه ملکونو جاینټ سټیټمنټ او درېیم ملک چې هغه موجود نه دی، هغه اورېدلی شوی نه دی، د هغه باره کې خبره کوي. خو پاکستان په دغه باندې نه، پاکستان چې خفه دی هغه په F-35 باندې خفه دی. دا ډېر خطرناک جهاز دی، ځکه پاکستان سره خو F-16 دی، ډېر پخواني جهازونه دي. اوس امریکې ویلي چې مونږ انډیا له کوم چې هغه ایلیټ کلب دی د امریکې ډېرو کمو ملکونو ته چې کوم دی F-35 ورکوي، په هغې کې هند هم شامل کړه. اوس دا ډېره غټه خبره ده د پاکستان دپاره. یو خو دا داسې جهاز دی چې دا ته په رډار باندې لیدې، دې ته سټیل دا وایي جره برډ ورته وایي چېرې دا پټ ځي، دا د پاکستانی رډار د دی نشي راغستلی. نو پاکستان وایي چې دی خو زموږ هغه ټول بیلنس خراب کړ. کوم چې پاکستان سره یو ایج حاصلو د F-16 په شکل کې یا دا اوس چې JF Thunder په شکل کې، اوس چې دا کوم F-35 خو ډېر لیټیسټ ټیکنالوژي والا دغه دی. نو دې باندې پاکستان او بیا خاص کر زموږ سکیورټي اسټابلیشمنټ چې کوم دی بالکل په دې باندې ډېر سخت فکرمند دی چې یاره دا خو ډېر خراب کار وشو. او ځکه امریکې ته د خپل خفګان څرګندونه کړې ده چې دې سره به په دې خطه کې هغه بیلنس چې کوم دی سټریټیجیک بیلنس چې کوم هغه به ډسټرب شي. نو یو خو دا خبره ده او په دې سره پاکستان بالکل داسې ښکاري چې لکه ډېر زیات ډسټرب دی په دې ډیولپمنټ سره. دویم دا دی چې تهوار حسین رانا ورکوی نو ورکې غلې غونته کې اوس ټرمپ د امریکې سره بیا هلته کې د پاکستان نوم اخلي. تهوار حسین رانا څوک دی؟ تهوار حسین رانا بیسیکلی دا کنیډین شهري دی او دی لکه پاکستانی نژاد دی، دی پاکستانی بیسیکلی خو بیا لکه کنیډین شهري دی. مومبای کې چې کوم اټیک شوي و په 2008 کې، په هغې کې یو هیډلاین نومې کس چې کوم و هغه چې سلطاني ګواه جوړ شوی و، هغه چې ګواهي ورکړې وه، هغه د ده نوم هم اخیستی دی چې یاره تهوار حسین رانا هم د مومبای د دې اټیکس په پلانینګ کې او په دې سازش کې شامل دی. دی بیا ډېر وخته پورې د امریکې کې نیولی شوی و، د امریکې په جیلونو کې و. بیا عدالت د انډیا ته د ورکولو فیصله کړې وه، خو دوی بیا تللي وو سپریم کورټ ته. سپریم کورټ هم بیا دا فیصله وکړه چېرې لکه دا تاسو انډیا ته حواله کړئ، بس د انډیا ملزم دی چې څه ورسره کوي. خو دا خبره اوس لکه تېره ورځ چې مودي صاحب تللی و، هغه چې د پرزیدنټ ټرمپ سره ملاقات شوی دی په هغې کې د ده د حوالګۍ دغه وکړه، بیا د پاکستان نوم واخیسته. ښه خبره خو نه وه، خو ټرمپ دی او مودي دی اخیستی ده. نو دې سره هم لکه پاکستان یو د ممبۍ هغه شی دوباره بار دغه کېږي او د ترهګرۍ سره لینک کېږي، چېرې څنګه چې هغوی وایي چېرې موږ مشترکه په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف کارونه کوو. نو دا
خبرې سره چې کوم دی هم پاکستان ته ډیر زیات دننه چې کوم دی یو صدمه رسېدلې ده. بل تاسو ته ویلي چې د ترکیې صدر ښاغلی اردوغان صاحب چې کوم دی د پاکستان 2 ورځنۍ دوره وکړه، ډېره کامیابه دوره وه. څه تقریبا په درجنونو معاهدې چې کوم دی هغه ساین شوې. میمورنډم اف انډرسټینډینګ چې ورته وایي، چېرې د یاداشت هغه معاهدې چې کوم دي په هغې باندې دستخط یې وکړلې. په هغې کې هر یو تقریبا 15 معاهدې دي، په هغې کې زراعت نه والا سکیورټي پورې هر څه پورې دغه وشو. اهمه خبره هغه د افغانستان حوالې سره چې پاکستان کوم موقف دی، چېرې پاکستان کې چې کوم د ټي ټي پي ترهګري کوي، د هغې دغه چې دی هغه پاکستان ته نقصان رسي او د هغې سنټري چې دی هغه په افغانستان کې دی. نو په دې حوالې سره پاکستان هم ترکیه هم سره په دې اګري شوې ده چې یاره نه دي پکار چې افغانستان یو وارې بیا د ترهګرۍ سنټر جوړ شي. اوس دې کې ګیم څه کیږي؟ ګیم دا کیږي چې زما خیال دا دی چې د افغانستان خلاف بیا یو دغه روان دی. پاکستان 13 ورځ تاسو په یو ان کې چې خبر وکړه، بیا د امریکای سفیر هم په یو ان کې خبر وکړه چې یاره افغانستان خو ډېر لوی د دنیا امن ته غټه خطره ده. اوس امریکای مو ویل دلته پاکستان هم تیار شو، ترکیه هم ورته تیاره شوه. د دې مطلب دا دی چې ګریجولي اوس د افغانستان کې یو وارې بیا حالات خدای دې نه کړي خو داسې جوړېږي، او هغه دا به د طالبانو د خپلې رویې د وجې نه. یو خو د دوی لکه دننه چې کوم حالات دي، کوم چې اکثر زه وایم چې د ولس ته خفه دی، یو بل اندروني اختلافات هم په دې ولس په دې مسلو باندې راځي. نو که چېرې دغه شانتې یو پکې د سکیورټي حالات لکه دا کندوز کې حمله وشوله، اوس بیا چې کوم دی په کابل کې 13 ورځ وزارت کې دننه وشوله، نو دا حالات اوس هغه ښیي دنیا ته هم داسې ښکاري چې څونه دا حملې کېږي نو او داعش دا ذمواري اخلي، ISIS دا ذمواري اخلي. نو دنیا دا ګڼي چې ګنې داعش هلته کې ډېر زیات مضبوط دی. نو د دې سره لکه بیا هم دا امکان دی چې یاره اوس که امریکا وغواړي او پاکستان هم دا خبره کوي، ترکیه هم دا خبره کوي، د سیمې نور هیوادونه هم په دې کې ورسره اګري کېږي. لکه چې هغه ورځ د تاجکستان سفیر هم دا خبره دلته پاکستان کې په یو دستوره کې کړې وه چې تاجکستان ته هم ته خطره ده. اوس که دا ټول ملکونه دا وایي، نو الله دې نه کړي چې افغانستان یو وارې بیا د جګړو په لار باندې روان شي او اندروني او بیروني جګړې جوړې شي. ځکه زه دا وایم چې طالبانو محترمو ته پکار دي چې خپلو پالیسو کې تبدیلي راولي، خپل ولس دپاره داسې کارونه وکړي چې هغه کې محبوبیت پیدا شي، ولس د دوی سره ودرېږي. ګینې که دا حالات دغه شانتې خرابېږي، نو یو وارې بیا به دا موقع دا فرصت کوم چې عبدالسلام جهیب صاحب دوی ته مخکې نه ویلي دي، دا به دوی د لاسه ورکړي.